سلامونه پخیرونه پخیر علي ضمیر چې ګډ مارننګ پخیر علي پخیر رمضان ته څنګه جناب تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې مای ګاډ تاسو ګورئ نن ذخیره سره زمونږ اتلسمه روژه ده روژه داسې په منډه روان ده او دې سره دا احساس کیږي چې ژوند څومره په تیزۍ روان دی او وخت څومره زر زر تیریږي سو لکي دي هغه خلک خوش قسمت لري چې هغه خپل وخت ښه یوټیلایز کوي د ځان دپاره د سوسایټۍ دپاره اینډ افکورس ظاهره خبره ده چې هغوی که نه چې ته یو قدم اخلي نو ته به یو ورځ داسې یو ځای ته ورسې خپل منزل ته ورسې یو ځای ته به چېرته کې چې ته رسېدل غواړې سو هغه خلک څه چې هغه دا وایي چې لکه روژې میاشت ده نو بس تا خو دې دپاره ده چې بس ریسټ وکړه سو ریسټ هم پکې پکار دی کومو خلکو ته لکه زموږ غوندې کې لږ ریلیکسیشن ملاویږي د روژې په میاشت کې نو ښه خبره ده خو خبره داسې ده چې محنت کول دي ټایم چې دی که نه هغه ډېره لویه سرمایه ده وخت هغه ډېره لویه سرمایه ده سو موږ تاسو له پکار دی چې همیشه خپل وخت چې کوم دی هغه ښه یوټیلایز کړو خپل یو دوست سره ملاویږو یا مونږ چې کوم دی چې ته فری ناست یو نو مونږ له پکار دی چې همیشه څه نه څه مثبته سوچ وکړو هغه د خپل څه کار روزګار باره کې هم کیدای شي خو هغه دې باره کې هم کیدای شي چې خپل اورال ځان ته وګورو چې یاره مونږ ته څه چینج پکار دی خپل لایف کې لایف سټایل کې د هیلث حوالې سره ځکه صحت هم ډېر زیات مهمه دی صحیح ده او صحت سره مهمه دا ده چې تاسو سره یو ډېر مزیدار چې دی نو یو حدیث شریف چې کوم دی هغه شریکوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د شکر حوالې سره خبره ده چې کله الله تعالی خپل بنده ته یو نعمت عطا کی او هغه بنده بیا د خپل رب نه شکریا یا شکر ادا کی چې وایي الحمدلله نو دغه شکر فضیلت چې کوم دی د یا دا شکر چې کوم دی هغه افضل دی د هغه نعمت نه چې کوم رب تا عطا کړي نو موږ او تاسو له پکار دی چې همیشه شکر وباسو څونه ټایم موږ ته ملاویږي چې موږ په دې باندې کله سوچ کړی چې دا زموږ روغ صحت دی دا د الله تعالی څومره لوی نعمت دی دا چې موږ په خپل صحت روغ جوړ یو زموږ سترګې دي زموږ غوږونه ټیک دي موږ خبره اورو موږ په خپله خوله خبرې کولی شو زموږ د سر د پاسه چت دی زموږ په تن جامه ده موږ ته 2 وخته روټۍ ملاویږي امې که تاسو د دې ټول هر یو څیز مطلب چې په ولاړه او په ناسته هر ټایم چې کوم دی د خپل رب شکر ادا کړو نو بیا هم کمه ده نو کوشش کوئ چې الحمدلله شکر الحمدلله چې څونه زیات تاسو د دې ورد کولی شي زیاته ښه ده خدای مکه تاسو وګورئ کله تاسو هاسپټل ته لاړ شئ هاسپټل کې چې تاسو ته د ګڼ شمېر ته به چې دا ټوله دنیا ده ټول خلک بیمار دي صحیح ده او په دې روژه کې واهسې هم چې کوم دی هغې په هسپتالونو کې ټیسټونه تکلیف بیا د هغې نه پس که تاسو چې ته کچریو ته یا عدالت ته یا دې ځایونو ته لاړ شئ نو تاسو وایي چې دا ټول دنیا باندې کیسونه دي نو کله کله معاشره کې کتل پکار دی چې اوکې څونه خلک په څومره پرابلمس کې دي او موږ الله تعالی د ډېرو مسلو نه بچ کړي او هر څه پرېږدی هر څه پرېږدی صرف او صرف خپل روغ صحت که تاسو وګورئ یقینو کې لږ زموږ طبیعت خراب شي اور لږ زموږ تبه شي نو انسان ډېر کمزوری دی چې ډېر زیات په ځمکه د غرور نه ګرځي او چې کله هغه باندې یو تبه راشي یو بیماري پرې لکه معمولي غوندې بیماري تبه موږ معمولي ځکه وایو چې لکه ستا تھروټ انفیکشن وشي او تبه دي شي نو تا ته بیا ټول بدن کې د درد وي ته بالکل څونه تکلیف کې وي تا نه هېڅ کار نه کېږي نو انسان همدومره بادر دی همدومره تکړه دی سو د خپل رب همیشه شکر ادا کول پکار دی په دې زموږ رب خوشحالیږي او څونه چې د هغه انسان شکر وباسي په هغه حال باندې الله تعالی د هغه حال یا د هغه حالت نورم بهتر کوي سو همدې حدیث شریف سره چې ما تاسو تشریح کوم اوس زما د شمع کوکینګ آیل طرف ته د شمع پخلی طرف ته چې شمع کوکینګ آیل کې نن زګي مونږ ته څه تیاری السلام علیکم زګي وعلیکم السلام څنګه جناب زه ښه میډم تاسو ښه روژه م نیولې ده بالکل میډم کوم ځای نه سر نه که پښو نه که لاس نه ویښتو نه روژه ماشاءالله روژه ما کېښودل ډېر زیات نه 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 روژې ته نیولې نن روژې چې دی که نه هغه زکي نیولې دی ما ته ښکاري د خیره سره تږې خو نه بالکل میډم ډېر زیات که نه یس پرون زه م تږې وم نه موسم بدل شوی ځکه تاسو نن ګرمي واو د څو ورځو نه لږ موسم ګرم دی که نه دې وجې نه بیا زکي چې پروګرام ته راغلی نه مخکې ځي غریب شاپینګ کوي څیزونه اخلي څه شاپینګ سره رایاد شو نن به څه تیاروې نن میډم زه چاینیز ډش کې چکن چلی ډرای دا تیاروم ډېر زبردست یو ډش دی دا لغوندې ډېر زیات سپایسي ده که نه او ډېر مزدار یو ډش ده چاینیز کې خدۍ کم مثالي استعمالیږي هغه فرسټ اف اول هغه انټروډیوس کوم دې لپاره موږ له پکار دی نیم سیرما چکن بونډس مې اخیستل دی واړه واړه پیسونه کې به میرینیشن مې کړی ده ښه د هغې له پاسه نیم سیر موږ له میدا پکار دی
5 ٹیبل اسپون منگلا کارن فلور پکار دے, ہاف ٹی اسپون کرش چلی پکار دے, نیم سیر منگلا دا چاول پکار دی, 5 ٹیبل اسپون منگلا چلی گارلک سوس پکار دے, 3 ٹیبل اسپون منگلا ماما سیتا سوس دا پکار دا. سوکا ماما د ماما سیتا ماما سیتا سوس دا کنه د ماما دا اصل کې د دې بغیر دا ریسپی دا تاسو چکن چلی ډرای دا نه تیاری نه تیاری دا د دې سوس نوم د ماما سیتا سوس دا کنه ماما سکه سوس دا 3 ٹیبل اسپون چلی سوس پکار دے, 2 ٹیبل اسپون منگلا چکن پاؤڈر پکار دے, اور 2 ٹیبل اسپون منگلا دا چلی پیسٹ پکار دے, حسب ذائقہ منگلا مالگا پکار دا, اور د دې گارنش لپاره اسپیشلی 3 عدد لیموان اور بروکلی پودینہ اور ټیسټ جوړولو لپاره د کم چلی کم دا چلی گارلک غدا د دې بغیر تیاری کی نه د لپاره موږ سون پکار د اسپیشلی اور گرین چلی دا پکار دا, اور 125 ml موږ شمع کوکنگ آئل هغه پکار دی. خاصه طریقہ د دې کم طریقہ ډیر آسان دا. فرسٹ اف آل د دې چکن کمبینیشن دا هغه به ریسپم ما کم چکن ما غسل اول ونیگر اور مالګې سره مو وینځله هغه تاکې دغه کم وینه کم سمیل له هغه ختم شي. هغه نه پس ما چکن پیسز مو واغسل, هاف ټی سپون ما مالګه پکې واچولا, 2 ټیبل سپون ما کارن فلور دا پکې مو واچول, هاف ټی سپون ما کرش چلی پکې واچولا, 2 ټیبل سپون ما چکن پاؤډر مو واچول, 2 ټیبل سپون چلی سوس پکې مو واچول, اور 3 ټیبل سپون ما دا شمع کوکنگ آئل دا پکې واچول. هغه نه پس دا لوګو د مکسر مکس مکړه تقریبا 25 منټس د لپاره مکسر لپاره کان میرینیشن لپاره تاکہ د دې ټیسټ جوړ شي د کې ذائقہ راشي. هغه خا د دې کم بل ما ورجی مخکې یو شولې د بوکې او هغه څنګه وی شي شمع کوکنګ کې میډیم فلیم باندې لږ سوته بکو. هغه بس دا ریډي بشي شو د کم د دې سره چاول ډېر خون کې چلی دا چکن چلی ډرای سره خا د دې کم سوس څنګه جوړیږي. فرسٹ آف آل دا چکن میرینیشن کړی دا مونږه میده کم میده ده دې کې به ډیپ کو, اور تقریباً شمع کوکنګ آئل میډیم فلیم باندې لږ آئل ګرم شي, هغه کې لږ فرائی بشي, هاف ډن بشي. څنګه هاف ډن شي دا مونږ وباسو, هغه نه پس دا کم سوسز څنګه جوړیږي. دا سوس ډېر مزدار دی اور ډېر تاسو خامخا کور کې ټرای وکړئ. ها جی اول با 3 ټیبل سپون شمع کوکنګ آئل ووالو, میډیم فلیم باندې لږ سره بشي. هغه نه پس دا سون اور گرین چلی دا با سلائس پیس کی کٹ بکو اور دیکھیے واجب بلا کون سر بشی څنګه سر شي. هغه پس ماما سیتا سوس, چلی سوس, چکن پاؤڈر, حسب ذائقہ مالگا, کرش چلی اور چلی گارلک سوس دا پکې ایڈ بکو, میډیم فلیم باندې دا پخو با څنګه دا سوس مو ریډي شي. هغه نه پس دا کم چکن مونږه هاف ډن کړی دی دا دیکھیے واچو با او خپ میډیم فلیم باندې دا بل رو سره کو با څنګه د کې سم سوس مکس شي او دا خپل یو کلر به پری دی. هغه پس به دا دغه چکن چلی ډرای تیار د دې طریقه سمپل دا سمپل دا دون غړه طریقه وي به دا سمپل دا وي دا سمپل دا یو طریقه ګران شي بل چې الحمدلله څنګه زکی سے مونږ ته ایکسپلین کوي کنه او بیا چې کوم دی بیا په اخر کې دا مو چې ډیره اسانه طریقه ده کنه دا ظلم دا زیاده اسانه طریقه بالکل نه ده کنه. ښه ثانک یو زکری سر بوري چې تیار وې بالکل رجی سر خامخا ما مخکې شولې د سر دن کړي مې د باغ سره د سر شاور بشي دي ان شاء الله ٹھیک ده. لیدونکو اوس په یو خسته ناز شریف ورو ما سره یو ملمنه دلته ناصره نیلم شہزادی جی ویلکم جی خوش آمدید جی درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کہکشاں نیرو مہتاب ستارے سارے کہکشاں نیرو مہتاب ستارے سارے گنبد خضرا تیرے حسین پہ وارے سارے گنبد خضرا تیرے حسین پہ وارے سارے میں تو اشکوں کی غلامی کرتا رہا قرآن کے
میں سارے نظارے بھول گیا گنبد خضرا تیرے حسین پہ وارے سارے مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف ان کی رحمت نے میرے کام سوارے سارے ان کی رحمت ان کی رحمت ان کی رحمت نے میرے کام سوارے سارے اور میں بھی آیا ہوں وہاں غم کا فسانہ کہنے میں بھی آیا ہوں وہاں غم کا فسانہ کہنے چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے سارے چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے سارے دامنے آل نبی تھام لے بخشش کے لیے دامنے آل نبی تھام لے بخشش کے لیے چھوڑ دے کہ بھی ہیں اور سہارے سارے چھوڑ دے کہ بھی ہیں اور سہارے سارے اور نعت کے حرف جو لکھے تو لگایوں سرور نعت کے حرف جو لکھے تو لگایوں سرور آسمانوں سے اتر آئے ہیں تارے سارے آسمانوں سے اتر آئے ہیں تارے سارے کہکشان نیر و مہتاب ستارے سارے گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا تیرے حسین پہ وارے سارے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ جی لیدن کو اس منگ سری ور کوڈشان دی بریک تے اغالو واپس رستان کی گو بخیر رمضان سرو سے جی لیدن کو ویلکم بیک ٹو بخیر رمضان لیدن کو صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او خوشبخته دی خلک چې په صحت باندې روغ دي او هغې روجې نیسي خپل عبادتونه کوي خپل د ژوند کارونه کوي خپل ژوند په مخ باندې وړي په نسبت د خلکو چې هغې څه ناڅه بیماري لري څه ناڅه تکلیف کې دي نو الله تعالی دې ټولو بیماریانو ته اول شفا ورکړي
او زه د صحت حوالې سره خبره کوم. اوس ما سره یو چې کوم دی میډیکل سپیشلیسټ چې کوم دی هغه دلته کې ناست دی، ډاکټر روح الله. ډاکټر صاحب ستړي مشئ. جی وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو ښه؟ ډاکټر صاحب روجې ښې تېرېږي؟ جی خیر دی، ډېره مننه ستاسو د انوایټ کېدو. ستاسو ډېره زیاته مننه. ستاسو ډیوټي چې ډېره زیاته ګرانې نه. افکورس کله چې 24 hours ستاسو ډیوټي یا ځینې ډاکټرز داسې وي چې هغه 48 hours هم کار کوي. ډېر ټف نه دی؟ او بیا په روژه کې ټپ خو دی، خو دا خو زموږ ډیوټي دی، خو جی خلکو خدمت هم کول دي او هاسپیټل مونږ لږه. ډاکټر صاحب کله داسې کېږي چې تاسو راشئ که نه، لږ اول خو سټوډنټ ین، اول خو سټډي ډېره ګرانه ده د میډیکل، صحیح ده جی. بیا چې کله تاسو هاوس جاب ته راشئ که نه او تاسو هاوس جاب شروع کړئ او بیا ګورئ چې بھئی 24 hour ډیوټي هم پکې راځي، یو سهار وار یا هغه ورځ هم تېره کړي، بله شپه هم به تېره شي، بل سهاره پورې. نو کله کله دا نه کوي چې دا موږ څه فیصلو که دا کم فیل ته راغو، دا خو ډېر ګرانه دی. او بله خبره دا ده چې ډاکټر سبق اړو ختمیږي نه. بالکل دا خبره ټیک ده، خو چې اول خبره کومه تاسو وکړه حوجاب کې. جی حوجاب کې لکه ډیوټي که 36 اوري که 48 اوري انټرسټ یې ورته، خوشحاله یې ورته، کور ته نه ځي. خو چې کوم څومره کس پکې سینیر کېږي نو هغومره بس ډېره زور کمیږي، هاسپیټل ته بیا نه راځي. ښه. او ستاسو د ډاکټر زام ده که نه چې ستاسو سبق اړو ختمیږي نه، ځکه چې نوي نوي ټیکنالوجیز راځي، نوي نوي ډیزیز راځي، بیا د هغې علاج او دغه. نو ما خیال چې ډاکټرز چې تر څو پورې وي نو هغې ځان اپډیټډ ساتلو لپاره هم سټډي ورسره کنټینیو جی جی داسې دی که نه ډاکټر بارے کې چې وایي گود سے لے کر قبر تک اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. نو دی کې نیو ډیزیز راځي، نیو میډیسن راځي، ریسرچ بارے کې نو سټډي زموږ ختمیږي نه، که پروفیسر لیول یې هم نو سټډي کول ضروري ورته. ډاکټر صاحب روژې مبارکه میاشت ده جی جی، او روژه کې خو میډیکلی دا ویل کېږي چې روژه ډېره زیاته ښه ده زموږ باډي دپاره، ځکه چې زموږ معدې ته لږ ریسټ میلو شي که نه، نو دا هم ښه ده. خو ځینې داسې بیماریان نشته چې هغه د روژې په وجه باندې یا د هغې تکلیف زیاتېږي یا هغه انسان په هغې باندې اخته کیدی شي؟ بالکل داسې دی. دا خو داسې دی لکه مونږ سټمک ایز یو مشین والو سټک شي تر مارننګ نه واله 4 بجو نه تر مازدیګر 5-12 غنټې. نو دې کې بیا زموږ پاکستان داسې لیول دی چې دې کې څنګه رجمات شي، خلک هر څه په یو ځای وخوري. همداسې ده. ټیک شو. نو دې نه خو یو داسې دی که ډایبیټک پیشنټ وي نو هغه کې خواږه شیزونه لایک پکوړې، سموسې وغیره دا ډېر خلک خوري دلته کې که نه. دې وجې نه انسولین پروډکشن زموږ باډۍ کې ډېر کېږي. دې وجې نه کوم ډایبیټک پیشنټ دی هغې ته ډېرې مسلې پېښېږي، کمپلیکیشن راځي ته، شوګر یې لو کېدای شي انسولین اوور پروډکشن د وجې نه، اوبیسټي ورته کېدای شي، لیتارجي ورته. جی جی اوبیسټي هم کېدلی شي ایټ ا ټایم. لکه د سویټ چیزونه وخوري هلته کې انسولین پروډکشن زیات کېږي. لکه انسولین پروډکشن زموږ باډۍ کې هسې نه کېږي، هغه ته څه اکټیویشن پکار دی. لکه نارملی باډۍ کې زموږ چې کله ګلوکوز کم شي ګلوکاکان ورته وایي، ټیک شو، هغه سیکریټ شي، هغه پسې بیا چې کله بلډ شوګر ګلوکوز های کېږي بیا انسولین ریلیز کېږي. او دې نه علاوه کوم خلکو چې بی پی وي یا داسې کوم پرابلم؟ بالکل داسې ده. بی پی لکه سوډیم وغیره پاکستان کې خلک داسې دي مالګه هم ډېره خوري. لکه دا خو تاسو ته هم پته دی چې مالګه بی پی شوټ اپ کوي، ټیک شو، یا غوړ شیزونه دي، تلی وي اشیا دي، ټیک شو. د دې کې بیا یو ارجنسي ورته یو ایمرجنسي. ارجنسي کې خو داسې بی پی هاي خو آرګن فیلیر ورسره نه وي. نو پاکستان کې داسې کیسونه موږ د هاسپیټل ته راځي چې ایمرجنسي یا سټروک ورته شوي ډېرې، بی پی هاي نه یا هیموریجک سټروک یې ورته، ټیک شو، یا لیمب اسکیمیا وغیره دا شیزونه مسلې پکې راځي ایمرجنسي. ډاکټر صاحب کله چې بی پی هاي شي که نه، د ځینو خلکو خو لو کېږي، نو هاي چې شي خو موږ ته پته ده چې هغه ستاسو چې کوم دننه د بدن نور ارګنز یې په هغې باندې افیکټ غورځوي، صحیح ده، ستاسو ګردې افیکټ کېږي، ستاسو زړه ټولې مسلې. خو که کله ستاسو بی پی لو کېږي نو هغې هم څه سایډ افیکټس لري که ستاسو دې حده پورې چې تاسو باندې چکر راځي یا دې حده پورې لو کېږي ځینې خلکو ته چې هغې بېهوشه کېږي؟ سایډ افیکټ دا دی، یو خو اکیوټ کډني انجري ورته وایي، کډني ته پیل کېږي لو بلډ پریشر. په لو بلډ پریشر جی جی دې کې فلټریشن دپاره هغې ته بلډ نه میلیږي، ټیک شو. نو دې کې یو خو دا مسله شوه پکې، بل دا سړی پکې بېهوشه کېږي، ټیک شو. نو ځینې ټیم کې ډیت هم ته پاسبل وي، کارډیک چې کوم ډیمانډ وي اکسیجنیټډ بلډ هغه ورته میلیږي نه لو بی پی د وجې نه، د دې وجې نه دا کمپلیکیشن پکې راځي. خو موسټ کامنلی پکې اکیوټ کډني انجري ورته وایي، دا پکې کېدی شي. جب روژه ده او روژې کې مطلب نور کله نارمل ډیز کې موږ 3 ټایمه خوراک کوو، صحیح ده، مینس کې موږ سنیکس وغیره مخلو. خو کله چې روژې نو موږ خو ماښام پورې یا مازدیګر ماښام نه ماښام پورې موږ هېڅ خوراک نه کوو، صحیح دی جی. نو دا راته وایي چې
بیا خلکو ته مطلب دا چې خوراک کم شو که نه 2 ټایمه شو یا سحري شو یو دغه نو بیا خلکو ته د معدې تکلیف ولې زیاتېږي یا شروع کېږي معدې تکلیف دا دی هسې ورځې کې چې مونږ خورو ناشته وکړو ورځې ټایم یو قسم ته خوراک لکه موسټلی داسې وي که نه دې د روژې کې دا مسله داسې چې په افطاري کې هر شیزونه په یو ټایم وخوري لکه ډېر زیات شیزونه یي هر کور کې په روژه کې ټیک شو هر کور کې تیاریږي نه دا هر شیزونه په یو ځای وخوري دي لکه تروش او خواږه او ورسري چونکې هر یو شیز په یو ځای دی او شربت هم دی ورسه نو دا 5 ګیلاس اوبه ورته وڅښي هغه الریډي بیلنس ډایټ خرابوي دی وجې نه سکن مسله هم دی وجې نه راتلی شي سکن طرف ته بلاړ شو سکن څنګه سکن لکه داسې راځي چې مونږ ځنه خلک دي داسې چې جماعت یې وشي په یو ځای اوبه وڅښي ټیک شو نه هغه بیا خوراک ته اړه نه کېږي هغه چې کوم بیلنس ډایټ وي که نه هغه زمونږ کوم نیډ دی هغه ته میټایږي نه مونږ بس اوبو نه ځان ډک کو په کار دا دی چې مونږ اوبه وقفې د سکن بیا څه پرابلم کریټ کېږي سکن ډیهایډریټ فرکل وغیره هر څه پکې جوریا ورته نو چې اوبه ډېرې وڅښي بیا خو ډیهایډریشن نه کېږي نه اوبه په یو ځای چې ډېرې وڅښي ټیک شو ایټ ا ټایم نو هغه کوم بیلنس ډایټ چې مونږ خورو که نه هغه کې مونږ ته ځای پاتې نه شي اوکې ټیک شو لایک مونږ ته دی روژه کې پروټین های پروټین ډایټ سکن دپاره د اوبو سره سره خوراک هم ضروري دی خوراک ډېر ضروري دی په دې چې سکن او نیل او هیر خو دا کریټین پروټین جوړ دي پروټین ډایټ چې کوم دی که نه هغه روژه کې ډېر ضروري ده ټیک شو صحیح ده نو بیا تاسو ایز ا ډاکټر څه سجیسټ کوئ دا وخت به ډېر خلک ګوري چې داسې کم ډایټ هغوی فالو کړي په روژه ماتي کې یا په سحري کې لکه دا خو نن سبا سوشل میډیا یا ګوګل نه خلک سرچ کوي سبزیانې فروټس وغیره دې ته پته دی چې کوم اخیستل دي نه دی که نه زما یو 2 ټوټکې کړې وې داسې بیا مې ویښته خراب شي یو ټوټکې هغه ګوګل کې مې کتلی چې د نرم ویښتو دپاره څه دی مې یو ټوټکه کړې وه بیا د هغې نه مې سر نه شو خلاصولی چې دا اوس زما سر نه دا کیلي څنګه وځي ټیک ده او یو بله ټوټکه م وه که نه نو زه اوس ډېره زیاته یېرېږم د نټ ځکه که په نټ او په ګوګل باندې خلک ټکېدو علاجونه کېده نو بیا به تاسو ډاکټر څخه خلک ولې راتله ټوټکو خبره زه نه کوم لکه ګوګل از انفارمیشن ټیک شو اټ مایټ بی رانګ ټیک دی رایټ نو ځکه چې زموږ خلک خو دومره هم ساده دي چې هغوی ته خو دا پته نه لګي چې دا چې کوم سټیټمنټ دی یا دا چې کوم معلومات دي دا د کوم ویب سایټ طرف نه دي دا د کوم ارګنایزیشن طرف نه دي او هغه څونه دغه دي دا د اعتبار وړ دي که نه جی جی نو دا خو انفارمیشن دی دا غلط هم کیدای شي ټیک هم کیدای شي داسې نه دی خو لکه اوس سبزیانو کې کومې سبزیانې اخیستل دي شوګر والا پیشنټ دی هغه ته الوګان وغیره ټیک شولو یا بادنګړ شولو ټیک شو دا شیزونه سمپل به داسې به راشو چې تاسو ډاکټر صاحب خپل صحت خیال څنګه ساتئ د ډایټ حوالې سره په روژه کې هغه موږ ته ووایو نو لکه ډایټ حوالې سره خو چې کوم د روژې سیسټم دی 2 توکه روټۍ خلک پکې خوري که موږ نارمل ډیلی روټین کې هم وخت ټایم روټۍ وساتو نو دي نه ښه بیلنس ډایټ بل نشته ورځې ټایم جوس وغیره سنیکس لایټ شان او چې د مازدیګر روټۍ دی هغه وختي فټنس چې کوم ټرینرز دي یا ایکسپرټ دي نو هغوی دا وایي چې تاسو خپل ډایټ کې کاربس چې کوم دی ضروري چې تاسو د روټۍ نه والئ یا د وریجو نه تاسو والئ که نه ځینې سبزیانې داسې دي ځینې فروټس نه تاسو یا دال نه پروټینز اخیستی شي نو ایز ا ډاکټر تاسو څه وایي چې زموږ باډۍ ته د غنم یا د وریجو څومره ضرورت دی دا ضروري چې موږ دا شامل کړو په دې کې بالکل د هر شي ضرورت شته خو خپل لیمټ پورې ټیک شو لکه اوس زه به یو مثال درکړم سوډیم دی ټیک شولو یا شوګر دی د دې شوګر زموږ برین دغه د غذا دی ټیک شولو اوس که دا زیات شولو نو ستا نور آرګن هم ډیمیج کوي ټایم سره ټیک شو او که کم شولو دې نه ستا مرګ هم وکې کیدای شي ټیک شو داسې سوډیم دی کم شي هم جټکې در نه راځي او که زیات شي هم نو دا هر شي ضرورت شته خپل لیمټ سره نا ور لیمټ د دې ټیک او که روټۍ بند شي یا وریجې بند شي نو څه خاص اثر غورځېږي باډي کې بالکل او دې کې ځنه نیوټرینټ دي هغه ډیفیشنسي پکې راځي په دې دپاره چې انسان په ورځې ټایم کې سیلډس وغیره فروټ چاټ وغیره نه مطلب هر څه خوري خو چې روټۍ وریجې نه خوري همې لږ ته فروټس خوري ته سی فوډ خوري ته ډیری پروډکټس چې دی هغه علي اور داسې لکه ویجیټیبلز دي هغه دي خو تاسو چې دی وریجو روټۍ صرف بند شي نو سو ایز ان ډاکټر تاسو دې ته څنګه ګورئ دا خو داسې دی که نه چې روټۍ که به مونږ وګورو بهر دنیا کې دا څوک نه خوري آی نو زه دلته خلکو ته وایم که نه زه کور کې امې ته یم امې هلته کې چې روټۍ که نه هغه یو کروسوني ورکوټې شانتي رایټ او هغه د سهار ناشته کې یو کپ کافي سره والی ان دیټس اټ او تاسو چې کوم رسټورنټ ته لاړ شئ لکه دا زموږ روټېګانې راځي داسې څیزونه نه دي
ما ته پلیټ کې یو سبزیانې لګي بیا لیکي ما ته دا سبزي راځي جی ان دیٹ سیټ کنه او خلک په هغې باندې چې نه پای بالکل لکه روټۍ کې او تاسو روټۍ نشته کنه موږ چې لاړ شو موږ د مصیبت دغه بي کنه امریکایي کې کنه چې ته موږ لاړ شو روټۍ پسې ګرځو چې روټۍ به کوم ځای کې ملو شي لکه روټۍ کې ډېر زیات هاي کیلریز او زموږ خلک ځان ته روټۍ خوري غټي غټي د افغانیانو روټۍ نه هغه ځان ته یو روټۍ خوري نو دا بیا دا کیلری خو دې یوز دغه کوي نشي کنه یوز کوي نشي نو دی باجی نه تاسو دا وایي ایز ان ډاکټر چې تاسو خپل بیلنس ډایټ ساتي روټۍ نه خوري هم پرابلم نه خو سبزیانې فروټس ډیری پروډکټس چې کوم دي سی فود ډرای فروټس چې نټس دا شامل کینو دا به زیاته خي تھینک یو ویری ما څه ټایم نه روټۍ وډي چې بندي کړې دي اور خاص کر روزه کې مداري را سخت خو بټ ما لږ کوشش کړې دی هغه باندې کنه نو دا ما دا کوي چې لکه نو ما ته خو پرابلم داسې نه ښکاري مې زه اکټیو یم زما انرژیټیک دا زوګ کېږم نه ما سکین خده اور ما اسی چې تاسو راغلی نو ما د فائدې موقع نه فائدہ وشته کوم تاسو نه به تاسو کوم سو ډیره خبره زګه چې ما پرونم دا خبر پروګرام کوله ما سره فټنس ټرینر ناس نو ما غي ته وی چې روټۍ وړي چې کمی کې کنه تاسو خیر چې په کم سپیډ کمی کې تاسو سوچ دی جی بالکل دا یو خبره او ریجی خو سو خوري هغه کس به لکه بیلی نه خېټه چیو هغه ډیر زیات هغه بډی دي بس ګران کار دی الله دې موږ ته آسان نه کړي ډاکټر صاحب ویلي خو شو خو چې کله ټول ناس چې خوري موږ وته ګور دام یو ګرانی کاری خو ډاکټر صاحب هسپتال کې ما د دې پروګرام په شروع کې خبر کړ چې موږ له پکار دي چې په روغ صحت باندې همیشه خپل الله نه الحمد وایو شکر ادا کو خپل رب خو په ډیر مریضان داسې چې هغه اډمیټ دي په هاسپټل کې راځي هلته کې روجۍ نو تاسو د ډاکټرانو هم روجۍ د سټاف هم روجۍ کنه نو داسې مریضان راځي چې هغې ته تاسو څنګه یا د هغې سره چې کوم خلک راغلي د هغې سره هغې تاسو څنګه نو داسې څه ماحول خاص کر په روجه کې او داسې دی که نه که روجه هم نه وي نو ګورنمنټ سیټ اپ هاسپیټل داسې چې هغه کې کوم خلک راځي که نه هغه ډاکټر سره جګړه کوي په دویمه خبرې ولې بس دا هسې دا وایي تاسو زموږ نوکران یې دا هاسپیټل زموږ ده دا ګورنمنټ ته نه تاسو زموږ ملک دا به داسې کوي نو روجه کې خو داسې وي چې بس مونږ ورسره څه نه مونږ ځان د کنټرول ساتو که نه مونږ ته پته وي چې ټیک ته دی ته تکلیف ته پین کې دی دی او بس بیا مونږ سایډ ته اخلو تاسو چونکې هاسپټل پیمز هاسپټل ډیر زیات رش هم بیا روجم وي دا دومره مریضان اټینډ کول تاسو ایمرجنسي باندې ډیر زیات رش وي کنه او اوورال کنه نو چې ګورنمنت هاسپټل دی ډیر زیات لوی هم دی صحیح ده اور نو روجه کې چې کوم دی تاسو ډیوټیز زیات ټفي د عام ورځو زموږ ډیوټي یو شانی لکه د ریګولر روټین په مطابق ٹھیک شو په دې هاسپیټل لکه 24 اور سرویس وي لیکن اني ټایم ایمرجنسي یا او پی ډي وغیرہ سم راتلی شي نو د موږ بندوي نه شو که اختري که اتواري نن لکه اتوار دی زه هاسپیټل نه رالم ٹھیک شو واو لکه تاسو لکه زمونږ ونه کې د اتوار هم چوټي نشته روزه کې چوټي نه په دې هاسپیټل باندې کې ایمرجنسي اني ټایم کې دا شي موږ سره اډمیټډ پیشنټ دی دا غي کیر کولی ٹھیک شو زبر اعظم واپس ایمرجنسي هغه ولې کوم خبرې کوم زما زکی طرف ته هغه ډیر شور جوړ کړی دی د شمع کوکنګ آئل جی جناب زکی بالکل تاسو میډم خپل چکن چې دی فرای کوي لګیا ہے بالکل میډم دا چکن ما سٹارټ کیویلو کنه دا بلغون ته هاف ډن بکم او دا لغون زکه د دې شور روان ده کنه تاسو لا او بل د کټینګ هم کوي وسره سما بل د دې کم مثاله سواګه د کم سوچ جوړیږي چې هغه له برزا شونډه چو کټ کوم په سلایس په هغه طریقه باندې کیسه ورو سوند یعنی تاسو بده کې ادرک مچنه بده خلک دغه نه چې شین مرچ کې ما شین مرچ کې کټ کړم دا د سلایس کې اوکے او دې سره دا سلایس کې دا سوند سایز کې دا د سایز کې دا سوند زما کټ کوم ها اوکې ډیره زیاته خده ها ډاکټر تاسو ایمرجنسي خبر او کړه چې روزه کې زیاتره ایمرجنسي جرازي تاسو چونکه غلطه کې ډیوټي وي زیاتره خلک کم دي چې هغه تاسو ایمرجنسي تر وړي په روزه کې نن سبا خو روزه کې عام روټین علاوه نن سبا خلک راځي په روزه کې شوګر لوی ټیک شو لکه د دې ډیر غلط کنسپټ ده شوګر او روزه نیسی ټیک شو نو داسې خلک موږ د ایمرجنسي کې ډېر راځي شوګر بي لوی ورته وایي چې روژه وایي روژه خو زه نیسم ټیک شو نو د ثواب په ځای ځان ته داسې ولې دا موږ خو دا زموږ د روژې دا پروګرام دی او موږ دې کې مفتي صاحب هم راځي هغې هم یو پوره سیګمنټ یو هر کال موږ په دې باندې خبرې کوو او دا موږ وایو چې الله تعالی چې کوم دی هغه کله تاسو ته دا نه وایي چې تاسو خپل ځان باندې ظلم بالکل
کنه لکه دا بدن چې کوم دی دا د الله امانت دی خودکشي ولی حرام را ځکه حرام را چې ته حق نه لري دا بدن د الله امانت دی کنه دغسې دام که تاسو څه بیماري او تاسو په ځان سخته تېر مته ته سفر کې تا ته روژه معاف ته تی بیا وروسته وساته ته بیمار تا ته روژه معاف ته تی وروسته وساته کنی نو جی زه به دې کې یو اسلام نه هټ کې یو خبره وکړم چې لږه اسلام هغه خو مفتیان خبره پې ورکوي چې کوم کس به روژه نیسي او کوم به نه نیسي خو چې زموږ میډیکل پوینټ آف ویو چې دی ډایبیټک پیشنټ دې ته یو خپله کرایټیریا ده ټیک شو لکه شوګر والا پیشنټ دې کې بیا سی کی ډي ورته وایي چې کوم کډني ته متاثر وي شوګر نه ټیک شو هغې پیشنټ کې بیا سټیجونه دي 1 2 3 3A B 3B والا ناخوا روژه نشي ساتي ټیک شو د دې کې چې کوم د روژې نیسي د پراپر شوګر به چیک کوي که د چا شوګر 70 هایپوګلیسیمیا ورته وایي چې 60 نه لاندې که شوګر یې دومره راځي نه دي دا بالکل روژه نیولل دي ته به زه داسې ووایم چې ځان سره زیاتی کوي. تھینک یو ویری مچ ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان جزاک الله لیدونکو اوس یو ورکوډه شانتي بریک کلو واپس راستانه کیږو په خیر رمضان سره اوسئ. جناب ویلکم بیک ټو په خیر رمضان لیدونکو ځلې بیا ستړي مشي په خیر رمضان ته لیدونکو تاسو په فیسبوک باندې مختلف پیجز ګورئ چې هغه سوشل ایشوز باندې خبرې کوي هغه د مختلف ښارونو یا ځینې هسټوریکلی ځینې څه فني ویډیوز دا کوي داسې به تاسو په فیسبوک په انسټا باندې یو نوم ګورئ هغه دی اسلام آبادینز صحیح ده جی نن د هغې چې کوم کرتا درتا دی یا بزدا ہوئے مچاغا پیج چلون کی دی اگر ما سرناسی ارسلان منیر او توصیف عالم خوش آمدید اور روزے کیسے گزر رہے ہیں یہ بتائیں. اللہ کا شکر ہے بہت زبردست. اصل میں ہمارا تو زیادہ تر رات میں نکلنا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے دن کو اور ابھی کچھ دن ویسے تو موسم کافی بہتر رہا ہے نا لیکن ابھی 3-4 دنوں سے اسلام آباد میں بھی کافی گرمی ہوگی دن کے ٹائم پہ ابھی آپ آ رہے ہوں گے نا تو دھوپ بہت تیز. یس میں ابھی پہلی دفعہ ایسے دھوپ سے اتنا زیادہ سامنا ہوا ہے پورے رمضان. چلو اچھا وٹامن ڈی 12 سی مل جائے گی اسکن کو ہیں. اچھا جی تو مجھے بتائیں کہ اسلام آبادینز نام کیوں رکھا فیس بک پیج پہلے شروع کیا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اسلام آبادینز نام تو کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو ایسے اسلام آباد کے ایشوز پہ تھوڑا سا بات کرتے تھے تو مطلب نام مجھے یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو لگا کہ اسلام تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صرف اسلام آباد سے ریلیٹڈ نیوز اینڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں 90% یس 90% اوکے 10% ایسا کوئی بہت زیادہ ایشوز ہوں باہر کے تو اوبیسلی کیونکہ ابھی ہمارے فالوورز کافی زیادہ ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ 1.1 ملین تک پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد ہمارا حق بنتا ہے کہ پورا پاکستان ہمیں دیکھتا ہے یا پاکستان سے باہر بھی پاکستانی یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی ایسے ایشوز ہوں تو ہم وہ بھی کرتے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کا پازیٹیو امیج ہی دکھایا جائے کیونکہ بہت سارے باقی کے جو ویسے باقی شہروں سے ہو کیا پاتے ہیں نا کراچی لاہور پشاور سے ادھر سے تو اب جب آتے ہیں اسلام آباد تو اسلام آباد ویسے بھی بڑا پازیٹیو ہے ہر لحاظ سے آئی مین لیکن کہ باقی سٹیز کو آپ دیکھ لیں وہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہے ٹریفک کے مسئلے ہیں ساری چیزیں بس اسلام آباد میں گرینری بہت زیادہ ہے ویدر کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو یہ اوکے تو آپ نے شروع کیسے کیا اگر میں انیشیلی سوچوں کہ آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے حوالے سے جب آپ نے کہا کہ پازیٹیو تو پازیٹیو کیا پکچرز ہی شیئر کرتے تھے صرف انیشلی تو مجھے بہت پیارا لگتا تھا اسلام آباد پیارا تو ہے بارش کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا تھا اب مجھے لگا کہ شاید اب مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کیونکہ میں نے 2009 میں سٹارٹ کیا تھا فیس بک پہ اچھا تو اس ٹائم پہ میں کچھ پکچرز لیتا تھا اور وہ میں پہلے اپنی پروفائل پہ ہی شیئر کر دیتا تھا تو لوگ کافی پسند کرتے تھے تو میں نے سوچا اس ٹائم پہ پیج شیج کریٹ کرنے کا وہ ایک ٹائم تھا بالکل سٹارٹ میں تو میں نے کہا کہ فوٹوگرافی بھی آپ کو آتی ہے یا کرتے ہیں جی میرے اپنی ہی ساری ویڈیوز ہم دونوں ہی مل کے بنا رہے ہوتے ہیں ساری ویڈیوز اور اس میں سب سے زیادہ جو بارش کے بعد کی ویڈیوز ہیں یا ہماری کوئی چائے سیریز ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہوتی ہے. چائے سیریز یس وہ کیا ہے اصل میں چائے ہم ڈفرینٹ اسلام آباد میں کسی بھی اچھے سے مقام پہ جا کے چائے لے کے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو ڈفرینٹ ریسٹورنٹس پہ بھی یا ڈفرینٹ ویسے ویوز پہ بھی کچھ پارٹس میں بھی تو یس بیچ میں تھوڑی گرینری ہوتی ہے یا بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے اتنا زیادہ ہوا کہ جب اس طرح کے کامنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کئی لوگ ایک پورا گروپ تھا آسٹریلیا کا جو کہ انڈیا جا رہا تھا
اس کے لیے دیکھنے کے لیے, کلچر دیکھنے کے لیے. اور اس کے بعد مطلب وہ والا شاید میرے لیے, میں بار بار اس کو جگہوں پہ بتا رہا ہوتا ہوں. پھر اس نے میرا پیج فالو کیا, پھر اس نے اپنے سارے دوستوں کو ٹیگ کر کے کہ نہیں یار یہ دیکھو یہ پاکستان ہے. تو پھر وہ پاکستان آئے, پھر وہ اسلام آباد آئے, پھر وہ مجھ سے ملے. انہوں نے کہا کہ یار ہم پورا پلان کر رہے تھے, ہم ادھر جانا تھا, لیکن یار یہ آپ کا پیج ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لایا ہے. ویری گڈ. کیونکہ ہمیں دیکھتے تھے یار یہ نہ ہو کوئی مسئلہ ہو وہاں پہ, لیکن میں نے سب کو یہ دکھایا کہ یار یہاں پہ تو یہ ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں پھر اس آپ کب سے ہیں اس اسلام آباد ڈینز میں؟ آلموسٹ اسٹارٹ سے تقریباً آلموسٹ اسٹارٹ سے. تو دونوں مینیج کر رہے ہوتے ہیں, یا ویڈیوز کوئی ایک بنا رہا ہے تو پکچر دوسرے بنا رہے ہیں, کیپشنز جو ہیں وہ کون چوز کرتا ہے, یہ کام کیسے چل رہے ہیں؟ آف کورس اپنی زندگی بھی آپ لوگوں کو آگے بڑھانی پڑے گی. آف کورس تب آپ نے شاید شروع ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے, اب رسپانسبلٹیز ہوں گی, تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اور دن میں پوسٹ کرتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ پوسٹ کرتے ہیں, یہ کیا دن میں 1 یا 2 پوسٹ لازمی ہوتی ہے. اور ہم نے اسی چیز کو تھوڑا سا اپنا بزنس بنا لیا ہے. کیسے؟ اسلام آبادیاں ہم لوگوں کے پاس فالوورز ہیں بہت زیادہ. جی بالکل. 1.1 ملین. انسٹا پہ تقریباً ہم لوگوں کے موسٹلی بڑے پیجز ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو ڈیجیٹل کمپنی اس کو سوئچ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ریسٹورینٹ جس طرح ہم لوگوں کو اپروچ کرتے تھے پہلے کہ ہم لوگوں کی پروموشنز وغیرہ کر دیں یا اس طرح ویڈیوز لگا دیں, تو اس کو ہم لوگوں نے آٹومیٹکلی پھر سوئچ کر دیا ڈیجیٹل کمپنی میں. ان جو لائک گلوریا ہو گیا یا ڈفرینٹ برانڈز ہو گئے, ان کے ہم ڈیجیٹل میڈیاز وہ ہینڈل کرتے ہیں. آئی مین لائک پروموٹ کرتے ہیں, یعنی ان کے لیے بھی آپ اس طرح کام کرتے ہیں, ویڈیوز اینڈ پکچرز, ان کے پلیٹ فارمز بھی ہم لوگ مینیج کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ہو گئے وہ سارے کے سارے, اور ساتھ جو ویڈیوز وغیرہ ہوگی یا انہی کا کنٹینٹ بنا کے اپنے پیج پہ انڈائریکٹلی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس چیز کے ہماری ایکسپرٹیز, کیونکہ میں نے 2009 سے سٹارٹ کیا ہوا تھا, تو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکسپرٹیز زیادہ ہو گئی تھی. تو پھر وہ لوگ خود سے مطلب اس میں بھی سٹارٹ ایسے تھا کہ انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ ہمارا پیج مینیج کریں تو بڑا اچھا ہوگا. سب سے پہلے ہم نے گلوریا کے ساتھ جب کام سٹارٹ کیا, تو اس کے بعد پھر ابھی اللہ کا شکر ہے میں 15 ڈفرینٹ برانڈز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم. تو اسی چیز کو جو ہمارا پیشن تھا, آپ لوگوں کا صرف جو ہے وہ فوڈ اینڈ ٹریولنگ اور یہ بیوٹی آف اسلام آباد جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے, جبکہ سیاست سے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ لوگوں کے پیج پہ کچھ نہیں ملتا, کیونکہ آپ لوگوں کے نام سے ملتا جلتا جو نام ہے اسلام آبادیز, اسے ٹویٹر پہ تو وہ زیادہ پالیٹکس کے اوپر ہے, وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے اسلام آباد میں تو وہ بھی ایک ضروری چیز ہے, بالکل اس کو بھی ہونا چاہیے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ بہت سارے غیر ملکی اور وہ لوگ میرے پاس بہت زیادہ تھے, تو میں نے کہا کہ صرف پازیٹیو ہی امیج رکھا جائے بہت زیادہ. تو ورنہ باقی نیوز چینلز بھی ہیں ہمارے پاس, بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ نیوز وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں, یا جو مطلب میں اس کو نیگیٹو نہیں کہوں گا, لیکن جو ہمارے اصل ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر کے میں نے سب سے زیادہ پازیٹیو امیج کی طرف تھوڑا زیادہ کیا. ضرورت آج کل کے دور میں یہ کہ دوسرے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن خود آپ بھی گھر پہ بیٹھ کے جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس ملک میں کچھ بچا ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, ختم ہو گیا سب کچھ. اب آپ 2022 میں دیکھ لیں ہمارے کتنے نئے نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اور وہ جو گئے ہیں وہ ایجوکیٹڈ لاٹ میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ ملک چھوڑ کے گئے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نیوز دیکھتے ہیں اس طرح کے, یہ چیزیں کچھ کسی حد تک صحیح بھی ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے بالکل کہ پازیٹیو کچھ نہیں ہے, کہ اچھا کچھ نہیں ہے, وہ بھی ہے. لیکن ویسے بھی ایز اے سوسائٹی ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نیگیٹو کی طرف زیادہ جاتے ہیں, تو وہ ہماری میڈیا بھی زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس پاکستان جو ہے وہ دوسرا افغانستان بننے جا رہا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. جب کہیں بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو اسی طرح کیا کہتے ہیں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کی, جس میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, جس میں آپ دکھاتے ہیں کہ اسلام آباد خوبصورت ہے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں نا تو ان کو پتہ چلتا ہے, وہ دیکھتے ہیں. باقی شہروں میں اگر آپ وزٹ کر لیں تو نسبتاً, لیکن وہ دکھانا پڑتا ہے. آف کورس میں خوش ہوتی ہوں جب ہم جاتے ہیں کوہیسار مارکیٹ یا ہم جاتے ہیں 7 کی سرز میں تو ہمیں گورے نظر آتے ہیں. سو ہمیں کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں, تو وہ جو 3-4 لوگ باہر سے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جیسے آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شاپنگ مالز میں ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اوپنلی وہاں پہ جو ہے تو ریلیکس وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسٹورینٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ, یہ تو یہ کہ ابھی آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی
ہم تو یہ اس کے کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیا, اپنا پروفیشن بھی بنا لیا ہے, پلس آپ اپنے ملک کی, اپنے شہر کی ایک پازیٹیو امیج دکھا رہے ہیں. سو اس میں آپ لوگوں کو پرابلمس بھی تو ہوتی ہوں گی, تو وہ پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں؟ یا اگر دیکھیں جہاں پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ طنز بھی کرتے ہیں, سب سے بڑا ٹرولنگ بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں. سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایشوز چھوٹے موٹے ہوتے ہیں آپ لوگ کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے. اب میں مطلب شروع میں تو سٹارٹ میں ہم سمجھا رہے تھے, سب کو بتا رہے تھے کہ یار یہ وجہ ہے کہ بہت ساری دنیا ہے ہائی لائٹ کرنے والی, ہم کچھ اور چیزیں پہ کر رہے ہیں, لیکن اس چیزوں پہ بہت سارے اعتراض آتے ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن ان چیزوں پہ کبھی بھی ہم نے اتنا زیادہ سوچا نہیں. ہمیں اپنا مقصد پتہ ہے کہ ہمیں صرف پازیٹیو دکھانا ہے, یہ ہمیں اس کے پیچھے کے وجہ پتہ ہے کہ کیوں ہم نیگیٹو چیزیں نہیں دکھا رہے, لیکن اس چیز پہ ہر کسی کو کرنا, لیکن مطلب ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی وہ ایشوز آتے ہیں, تو وہ ان کا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ساری دنیا فالو کرتی ہے, آپ کو ساری اتھارٹیز فالو کر رہی ہیں, تو آپ لوگ وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ان کا بھی وہ جائز ہے ایک حد تک سوچنا اس چیز پہ. سوشل میڈیا کا یوز ہمارا آج کے جوان جو ہے یا نیو جنریشن کہہ لیں ان کو, وہ کتنا کوئی اس کو پازیٹیولی یا اس کی یوز کو جانتا ہے کہ اس کو میں کیسے یوز کر لوں تو یہ میرے لیے مفید ہے, جیسے آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. کتنی نالج ہے, کتنی اویئرنیس ہے؟ پہلے تو بہت کم تھی, جیسے ہم نے بہت ارلی سٹارٹ کیا تو لوگوں کو بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. شاید آج سے پہلا فیس بک اکاؤنٹ 2010 میں بنایا تھا اور مجھے لاگ ان ہونا بھی نہیں آتا تھا کہ کیسے کرتے. شاید 5-6 سال پہلے تک بھی ہم نارملی مطلب کسی فیملی فنکشنز میں بھی پوچھتے تھے جی آپ کیا کرتے ہیں, اب ان کو بتاتے تھے کہ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بس بکواس, کچھ نہیں کرتے, ایسے ہی بول رہے ہیں. تو اس طرح سے چیز تھی. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے وہ کمپنی سیٹ ہوئی, چیزیں ہوئیں, پھر آہستہ آہستہ اب لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے, اس کے یوز میں بھی کافی اویئرنیس آ گئی لوگوں کے. ابھی بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, پہلے جیسے میں ایک بتاؤں کہ گیمنگ کو لوگ کتنا بکواس سمجھتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی $22 بلین انڈسٹری ہے 1 ایئر کی, صرف جو گیم کی اسٹریمنگ کی, جو کہ صحیح ہے. بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کو ملا کے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس سے کتنا اویئر ہے کہ اس کو پازیٹیولی اپنے فائدے کے لیے کیسے یوز کیا جاتا ہے. ایک گیم ہے جس میں کتنے لوگوں کتنے جو ہے تو نیوز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے, کسی نے اپنے بھائی کو مارا ہے, کسی نے اپنے دوست کو مارا ہے, کسی نے خود کو گولی ماری ہے. PUBG, ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ باقی ملکوں میں شاید یہ گیم ہوگا, لوگ اسے ارن کر رہے ہوں گے اس کو پازیٹیولی, لیکن اگر ہمارے ہاں اس کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اسی حوالے سے میں کہتی کہ جیسے کہ ٹک ٹاک ہے, اگر آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو ان کے سٹارز بنے, انڈسٹری ایک بنی, وہ کما رہے ہیں اس سے اچھے خاصے, اور کانٹینٹ بہت اچھا کانٹینٹ دے رہے, کریٹیو ہیں وہ لوگ. ہمارے ہاں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, عجیب قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ٹک ٹاک میں بھی کتنی بار جو ہے تو وہ بین لگ گیا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لوگ کتنے اویئر ہیں, کتنا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایپس یوز کیسے کرنے ہیں. میرے خیال سے دنیا میں کبھی بھی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے تو لوگ سب سے پہلے اسے ڈرتے ہیں, اس کے بعد اس کا مس یوز ہوتا ہے, اور اس کے بعد جا کے اس کا اصل یوز ہوتا ہے. اچھا, تو یہ ہم اس والے پروسیس پہلے ہم نے اس سے ڈرے. پہلے لوگوں نے کہا یار انٹرنیٹ تو لوگوں کو لڑکیوں کو تباہ کر دے گا, جیسے ہمارے بڑوں نے کہا, وہ سارا اس سے ہم کراس ہو کے اب مس یوز, آدھے سے زیادہ ٹائم شاید ہم مس یوز کا بھی گزار چکے ہیں, اس سے آگے اب یوز والا ہی ٹائم آئے گا, اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ کیوں چپ ہے؟ آپ کا روزہ ہے, ہمارا روزہ نہیں, ہم بولے جا رہے ہیں, آپ چپ ہیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس پہ ہماری باتوں میں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ کتنے لوگ اویئر ہیں, وہ تو سارا کا سارا ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں. اور موسٹلی اب لوگ اویئر ہو چکے ہیں, ہر کسی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, اور موسٹلی پیجز بن چکے ہیں. یا بہت زیادہ لوگ جس طرح فوٹوگرافی کر لیں یا ویڈیوگرافی کر لیں, پہلے فوٹوگرافرز بھی جو ہیں وہ اتنا زیادہ ان کا بزنس یا وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب موسٹلی لوگ پیجز سے یا اس سے بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. ایون مونیٹائز ہو چکے ہیں, یوٹیوب مونیٹائز ہے, فیس بک آپ کو پے کرتا ہے, انسٹا آپ کو پے کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل تو پے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ بہت زیادہ اس سے ارن کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. لیدن کو ایور کوڈ شانی بریک کر لوں, واپس واسطانی کی کو بخیر, رمضان سروز. جی ویلکم بیک ٹو پخیر رمضان. لیدن کے وزلی بیا ستړي مشي پخیر رمضان ته. اوس ما سره وزلی بیا نیلم شهزادي ناصره غواړم چې د پروګرام په دې برخه کې موږ یو ښایسته غونډه کې نعت وورو.
اللہم صلی علی محمد. میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے. یہ ملال رہتا ہے یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے. میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی، پھر میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے. اور ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی میں نے دم بدم کی ہے. میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے. سبحان الله، جزاک الله، بہت شکریہ. لیدونکو اوس زما د کچن طرف ته وګورو چې کم کوکینګ چې چا پخلی کې لګیا دی کوي زمونږ شیف زکی هغه آخري مرحلو ته ورسېدو که نه ځکه چې روژه خو اوس د خیره سره روژه ماتې ټایم رانږدې دی. جی زکی زه وختي راسې ګورم پروګرام کې چې څه ګلونه جوړی څه دا لیمن والا دا څه دا لږ لیدونکو ته وښایه.
بالکل میډم دا سپیشل دا چکن چلی ډرای ده که نه دې سره دا ډېر خوندور ډرس د دې ګارنش تا او دا لیمن سره ما دا مې ګل جوړ کړی لیمن سره دا ډېر مزدار ګارنش دی او تاسو ما کور کې خامخا ټرای وکړئ دا ډېر مزدار دی ګارنش او د دې سره کوم چاول وریجې دي هماغه زموږ ډن شوي دي او د نه تقریبا 10 منټه پس دا ما تقریبا چکن ما دم باندې لګولی دی او ډېر مزدار ټیسټ دی د دې خپل یو خوند دی او بل دې ورته د دې کل دا منټ دی د دې سره زه ګارنش به دا چوپ کوم. صحیح، تھینک یو ویری مچ زکی. لیدونکو اوس د پروګرام په دې سیګمنټ کې ما سره مفتي ډاکټر اسدالله صاحب ناست دي ستړي مشي اوسه زمونږ په سوسایټي کې چېرته چې ډېرې زیاتې ښې خبرې دي چېرته کې خاص کر زمونږ مذهب چې کوم دی اسلام چې کوم دی هغه د پوره انسانیت دپاره دی چې د یو مذهب دی چې هغه د ټولو دپاره دی صحیح ده او دومره ښایسته مذهب دی که هغه مونږ لکه دا چې ډېر وخت تیر شوی دی خو د اوس د معاشرې لکه دا اوس چې په دې صدۍ کې مونږ وګورو زمونږ ډېرې مسلې که هغه ساینس حوالې سره وي میډیکل حوالې سره وي سوسایټۍ حوالې سره وي که نه په هغې کې یو ډېر ښایسته د هغې حل شته دی د هغې دپاره یوه نښه چې زه غواړم چې هغه غواړم ستاسو په ترو باندې هغه لږه واضحه شي. زمونږ په سوسایټۍ کې یو شی چې دی که نه ټوکې کول مطلب ټوکې کول تاسو ټوکې کوئ نو مونږ اکثر په دې کې دا مونږ نه یو هیر شي چې چا پسې ټوکه کول یعنې یو په یو ځای خاندل دی یو چا پورې خاندل دي نو هغه ټوکه یا هغه مذاق چې کوم دی چې هغه د بل کس پورې کیږي دې ته مونږ زمونږ مذهب کې څنګه کتل کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تاسو چې کوم خبرې طرف ته اشاره وکړه زموږ په معاشره کې اسلام موږ ته چې کوم احکامات راکوي په هغې کې بعضې احکامات د معاشرې سره تعلق ساتي. معاشري مطلب دا دی چې یو انسان په کوم ځای کې پاتې کېږي د تعلق د کور خلکو سره هم راځي د تعلق د نورو مسلمانانو سره هم راځي د تعلق د خپل معاشري افرادو سره هم راځي. نو دغه معاشرتي احکامات چې دي خاص طور باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاداتو کې او قرآن مجید کې هم د دې په باره کې ډېر زیات اهمیت دی. بیا چې کمی خبرې طرف ته اشاره وشوه ټوکې کول قرآن مجید کې عام طور باندې چې کوم احکامات دي نارینهو ته ځان له نارینهو ته حکم شوی دی او زنانه په هغې کې الریډي انکلوډ دي خو دا حکم چې کله په سورة الحجرات کې الله جل شانه ارشاد فرمایلی دی نو نارینهو ته ځان له خطاب شوی دی زنانو ته ځان له خطاب شوی دی چې تاسو چا پسې ټوکې مه کوئ او د هغې یو ډېره بنیادي وجه ښودلې ده چې کله زه چا پسې ټوکې کوم د هغې مطلب دا دی چې زما په نظر کې هغه زما نه ښکته دی ځکه زه هغه پسې ټوکې کوم نو قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي چې ډېر دا ممکنه ده چې هغه ستا نه د الله تعالی په نظر کې ډېر زیات اوچتي ته چې چا پسې ټوکې کوې لکه یو وار نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناست و یو کس تیر شو نبی علیه السلام تپوس وکړو چې د دې کس باره کې ستاسو څه خیال دی صحابه کرام ارشاد فرمایي چې دا خو ډېر زیات معزز سړی ښکاري دا خو که چېرته مجلس ته راشي خلک به د لپاره د مجلس نه پاسېږي که دی چا پسې رشته ولېږي د به انکار نه کېږي. بیا یو بل کس تیر شو چې هغه یو ډېر عجیبه حالات کې و نبی علیہ السلام د هغه باره کې تپوس وکړو صحابه کرام ارشاد فرمایي چې دا خو ډېر زیات کمزوري حالت والا ښکاري څوک دته مجلس کې به پانسي دته به څوک رشته ورنه کړي. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې دا اولنی کس چې تیر شو که د نه دا ټوله دنیا ډکه شي دا دویم کس دی الله جل شانو ته یوازې خوښ دی. نو دې له وجې نه چا پسې ټوکې کول که هغه د ژبې په ذریعه ماني که هغه د اشارې په ذریعه ماني که هغه د داسې ټوکو په ذریعه ماني دا زموږ معاشره کې یو ډېر زیات خراب عادت شروع شوی دی خاص طور باندې چونکې زنانو کې هم دا ډېر زیات دي نو الله تعالی په قرآن مجید کې بیا جدا زنانو ته هم خطاب کړی دی چې زنانه له هم دا نه دي پکار چې هغه په بل چا پسې ټوکې وکړي کیدای شي هغه د الله تعالی په نظر کې ستا نه ډېره زیات خوښوي الله تعالی ته. او بله خبره دا ده چې د الله تعالی کریشن دی که نه الله تعالی ټوله دنیا ټول مخلوق دی که هغه زناور دی که انسان دی نو دا خو مونږ د الله تخلیق پورې خاندي چې هغه د تخلیق او الله تعالی نه غلطېدی شي دغه تخلیق بندرګېدی شي سو دا بندرګوالی زموږ په سوچ کې دی زموږ خپل دننه ډېره ښه خبره ده. همداسې یو بل زموږ د سوسایټۍ چې یو بله خامي ده هغه نوم خرابول د چا به یو نومي نو اول خو مور پلار نه دا راځي دا نیک نیم سړي نو هغه داسې عجیبه نومونه ورته که په کور کې نور مشران داسې نور څوک هغه د وړکوال نه هغه باندې واجبه غونډه کېدونکي دي ښه د هغې نه علاوه بیا که لږ مخکې موږ راشو نو د نیک نیم نه علاوه د چا د چړاولو دپاره د چا د غوسه کولو دپاره موږ عجیبه عجیبه نومونه هغې باندې کېدو نو دغسې القاب کېښودلو دپاره چې کوم دی زموږ شریعت مذهب څه وایي. دا کوم آیت طرف ته چې ما اشاره وکړه په دغه آیت کې الله جل شانو مخکې ارشاد فرمایي چې ولا تنابزوا بالالقاب چې تاسو یو بل ته غلط نومونه مه اخلئ.
او بیا کله ناکله یو سړی موږ چاته پیغور ورکوو که نه چې ته خو ډېر پوهه سړی تم داسې کار کې نو الله تعالی داسې د پیغور په شکل کې مسلمانانو ته ارشاد فرمایي چې بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. تاسو خو مسلمانان یې، تاسو هم دا غلط کار کوئ. لکه یو سړی چاته یو شرم ورکوي چې لکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چې د ایمان د راوړل نه پس داسې غلط کارونه تاسو له نه دي پکار. دلته یو خبرې طرف ته اشاره یو ډېره زیاته ضروري ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله بعضې صحابه کرامو له بعضې نومونه ایښي، لکه حضرت ابو هریره رضی الله عنه. ابو هریره ویلی کېږي د پیشو پلار ته. ابو تراب حضرت علی رضی الله عنه ته به نبی علیه السلام ارشاد فرمایي، هغه وایي چې د چا د خاورې سره ډېر زیات تعلقي. دغه صحابه کرامو به په دې خبره باندې ډېره زیاته خوشحالي محسوسوله چې نبی علیه السلام موږ ته داسې څه نوم وایي. د دې د وجې نه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه خپل نوم چې عبدالرحمن ابن صخر هغه موږ ته نه دی معلوم، ځکه چې هغه په خپله په ابو هریره باندې زیات خوشحالېده د خپل نوم نه. نو که زه یو چاته نوم ورکړم او هغه په هغې باندې خوشحالېږي هغه خو جدا خبره ده، هغې کې بیا څه مسله نشته. خو که چېرته هغه په دې باندې خفه کېږي، د هغه ده ته پې تکلیف رسي، نو مسلمان ته تکلیف ورکول هسې هم جایز نه دي. د دې د وجې نه خاص طور باندې زموږ پښتنو معاشره کې دا یو ډېره زیات اهمه مسله ده چې د اول نه نوم موږ کېږدو چا له بیا ته هغه نوم نه لرې کېږي. په اصل نوم باندې څوک نه پېژني، په هغه بل نوم باندې پېژني، هغه ته په هغې باندې تکلیف هم کېږي، هغه کله ناکله هم ځکه چې کوم وخت هغه وړوکی هغه ته هغه نوم هغه نه پوهېږي. بالکل. نو دا هم معاشرتي طور باندې الله جل شانه دې نه هم ډېر سختۍ سره منع فرمایلی ده. بل سوال به زما دا وي چې دا مونږ جاسوسي کوو، زموږ کور کې ډېر زیات کورونو کې دا یو ډېر دغې په آفیسز کې داسې دي چېرته مونږ وګورو. زموږ دا ډېر شوق د بل په ژوند کې مونږ مداخلت وکړو، د بل د ژوند نه خبر شو. اوس یو پرده به د یو انسان د بل انسان سره یو راز به وي، خو مونږ د هغې د څېړلو دپاره چې کوم دی هڅې کوو چې څنګه کوو. نو دغه جاسوسي ته دغه هغه که په هر هغه د چا خبرو ته غوږ نیسئ، ته که د چا مثلا اوس پرایویسي ده، د چا موبایل، د چا اکاونټ، داسې څیزونه نو دې حوالې سره څه ویل کېږي؟ بنیادی طور باندې سورة الحجرات چې دی ته سورة الآداب ویلی کېږي. په دې کې الله جل شانه ډېر زیات آداب معاشرت آداب ښودلي دي. په هغې کې یو ادب دا هم دی چې تاسو د چا جاسوسي مه کوئ، د چا په پرایویسي کې خلل مه اچوئ. او دې باره کې نبی علیه السلام ډېر سخت ارشادات فرمایلی دي، ځکه چې عام طور باندې د مسلمانانو زموږ د خلکو بیا دا یو ډېر زیات خراب عادتي څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د چا موبایل مخې ته راشي، په هغې کې ګورو چې په دې کې څه دي، د چا څه پرایویسي داسې راغلي زه ما ته میسج راغو، زه موبایل ګورم، د 3 کسان بس هغې ته ګوري، یا 2 کسان یا خبرې کوي په فون باندې، نو دوی مته غوږ نیسي دا چا سره خبرې کوي، هغه ورته څه وایي څه ده. لکه بعضې خلک وایي چې یو چا یو ځان سره په لاس کې څه اخیستي نو په هغې باندې پرده اچولې وه، او بل کس دې تپوس وکړو چې دې لاندې څه دي، نو هغه وایي که ما تا ته ښودی نو ما پرې پرده اچوله. مطلب دا دی چې زه تا ته نه ښودل غواړم. نو نبی علیه السلام یو ځلې منافقینو ته خاص طور باندې ارشاد فرمایي چې ای هغه خلکو چې تاسو په ژبه باندې ایمان راوړی دی او ایمان ستاسو زړه ته نه دی کوز شوی، تاسو د مسلمانانو په پټو خبرو پسې مه ورپسې کېږئ، د هغو غیبت مه کوئ. او که چېرته کم یو کس د بل چا په پټو خبرو پسې ورپسې شي نو الله جل شانه به په کور کې رسوا کړي. د دې د وجې نه د چا خبرو ته غوږ ایښودل نبی علیه السلام خو دې پورې ارشاد فرمایلی دی چې یو سړی راغی او د کور په سوري کې تا ته ګوري او تا هغه په کاڼي باندې وویشته او د هغه سترګه ولګېده نو دا ته هېڅ جرم ونه کړه. د هغه سترګه هغه په خپل هغه احترام ختم کړه. هغه له دا نه وه پکار چې هغه راشي او دروازې کې دننه ګوري. قرآن مجید کې الله جل شانه ارشاد فرمایي چې دا خو لکه د بهر سړی دی، کور کې دننه اوس مثال په تور باندې زما ماشوم دی، رور مې دی، هغې ته هم قرآن مجید ارشاد فرمایي چې کوم د آرام وختونه دي، د سهار د مانځه نه مخکې، د ماسپښین، د ماسخوتن د مونځ نه پس، تاسو د بل چا کمرې ته بغیر د اجازته مه ورځئ. حالانکه کور کې څومره عام طور باندې دا موږ نه محسوسو، نو قرآن مجید ډېر داسې احکامات ارشاد فرمایلی دي چې تاسو د یو بل د پرایویسي خیال ساتئ، د یو بل خبرو ته غوږ مږدئ. خاص طور باندې چې تاسو اشاره وکړه چې موږ د خلکو خبرو ته غوږ دو، نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې چا د بل چا خبرو ته غوږ کېښودو حالانکه هغه ده ته دا خبره اورول نه غواړي، نو په قیامت په ورځ باندې سیسه به د په غوږ کې اچولی کېږي چې ده ولې د بل چا پرایویسي دومره ډسټرب کړه، د هغې ته لاړ غوږ یې کېښودو، هغه تاسو تا ته خبره اورول نه غواړي، ستا سره خبره شیر کول نه غواړي. خو زموږ یو عام بس کیوراسټي چې بس موږ د بل چا خبره واورو، هسې بس شوق دپاره د بل چا، حالانکه دا ډېر دا ګناه کې راځي او د دې موږ باقاعده سزا ملاویږي موږ ته که موږ داسې کوو. بدګماني چې نن سبا ډېره زیاته ده، یو د بل سره په کورونو کې ده. زموږ سوسایټي یو ډېره بده حصه ده د دوستانو په منځ کې، د خپل خپلوانو په منځ کې، په یو کورنۍ کې که یو څو کسان چې کوم دي اوسېږي د هغې په خپل منځ کې ډېرې بدګماني. نو دې ته زموږ مذهب کې څنګه کتل کېږي او دې باره کې څه ویل شوي دي؟ د بدګمانۍ په باره کې هم الله جل شانه په قرآن مجید کې ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
چې تاسو ډېر زیات ګمانونو نه ځان ساتئ. شیطان چې دی دا ستاسو د خلکو په زړونو کې داسې ګمانونه اچوي چې د هغې په ذریعه باندې شیطان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. د شیطان دا کوشش چې ستاسو په خپل منځ کې بغض واچوي، د خپل منځ کې دشمني واچوي، او د هغې دشمني آغاز چې دی هغه د بدګمانۍ نه کېږي. نو سړی به هسې روان وي، زه به د هغه په باره کې دا ګمان ساتم چې نه دی خو زما خلاف منصوبه جوړوي، هغه به د هغې منصوبې سره هېڅ قسمه تعلق نه وي، خو صرف شیطان زما په ذهن کې دا خبره اچوي صرف د بدګمانۍ دپاره، او بیا کله ناکله موږ ته د هغې یو وړوکې غوندې علامت میلاو شي، حالانکې د هغې سره څه تعلق نه، خو بیا هم موږ یو خپل ځان نه یو پریزمپشن وکړو چې دا خو زما خلاف دی. او بیا خاص طور باندې دې ته تاسو اشاره مو وکړه چې کله ناکله بیا بل یو سړی راشي او هغه د هغه په باره کې یو غلطه خبره راوړي. په دغې صورت کې الله تعالی ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چې کله تاسو ته یو خبره راشي د هغې تحقیق وکړئ. عام طور باندې زموږ په کورونو کې کمې جګړې د زنانو په منځ کې، د خلکو په منځ کې، بس چا یو خبره راوړه ما ته یې وکړه او ما په هغې باندې ایکشن وکړو، یقین وکړو او هغې باندې زه ریاکټ کوم. بیا پکار دا دی چې زه لاړ شم په خپله د هغه کس نه تپوس وکړم چې آیا تا دا خبره کړې ده، آیا تا زما په باره کې داسې کمنټس کړي دي که نه دي کړي. که چېرته هغه کړي نو هغه به مانه معافي وغواړي یا هغه خبره به په هغه ځای باندې ختمه شي. او که زه د هغه نه تپوس نه کوم، د هغه نه تحقیق نه کوم، نو هغه به زه به خپل زړه کې کینه ساتم، هغه خبره مخکې ځي، بیا د هغې د وجې نه د خاندان تعلقات خراب شي، هغه د خپل منځ کې زړه بداوی راشي. د دې د وجې نه که موږ د ښه ګمان دپاره د هېڅ قسمه دلیل ضرورت نشته. اوس یو سړی ښه روان دی، زه د هغه په باره کې دا ګمان کوم چې دا خو زما دپاره د ښه سوچ کوي، دې لپاره څه دلیل ضرورت نشته. که چېرته زه د هغه په باره کې بدګماني کوم، د هغې دپاره څه ویلډ جسټیفیکیشن پکار دی، د هغې دپاره څه دلیل پکار دی. مفتي صاحب دا راته وایي دا کمې خبرې چې موږ وایي دا زموږ سوسایټي کې ډېرې وړې خبرې دي، بدګماني، چا پورې خندا کول، چاته بد نوم اخیستل، نو آیا دا زموږ نیکیانې کموي؟ بیا دا د دې یو مثال حدیث کې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې تاسو به چونکې عام زموږ د علاقو کې موږ د لرګو نه اور بلو، نو چې کوم وچ لرګي هغه ډېر زر اور اخلي، او چې کوم لامده لرګي هغه داسې خاص اور نه اخلي. نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې حسد چې دی، حسد، کینه، بغض، دا عام طور باندې موږ په خپل زړونو کې ساتو، دا نیکۍ داسې ختموي لکه څنګه چې اور وچ لرګي ختموي. او د قیامت په ورځ باندې نبی علیہ السلام یو مثال په ذریعه باندې صحابه کرامو نه تپوس وکړو چې تاسو غریب چاته وایي. صحابه کرام ارشاد فرمایي غریب خو موږ هغه چاته وایو چې پیسې ورسره نه وي، د دنیا مال دولت ورسره نه وي. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې غریب سړی په حقیقت کې هغه دی چې دی به د قیامت په ورځ په داسې حالت کې راشي چې د ده سره به د تهامه د غرونو عمره نیکۍ وي، او بیا به یو سړی راشي چاته به کنځلې کړي، هغه به راشي. قیامت کې خو بل کرنسي نه چلیږي، پاکستان کرنسي، ډالر، دا خو په دنیا کې چلیږي، هلته خو صرف د نیکي کرنسي چلیږي. چا سره دې زیاتې کړی د هغه به راشي ستانه به نیکۍ واخلي، چاته دې بل څه دروغ ویلي، بل څه د هغه سره دې زیاتې کړی هغه نیکۍ به واخیستلی شي، غیبت دې کړی، بیا به هغه نیکۍ چې ختمې شي او حقوق به پوره نه شي، بیا کرنسي خو د ده سره ختمه شوه، بیا به د هغې نه پس داسې وشي چې د هغه کس ګناهونه به واخیستی شي او د ده په ذمه به واچولی شي. نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې کوم کس چې له ځان سره د غرونو عمره نیکۍ راوړې وي، هغه به واپسۍ کې له ځان سره د غرونو عمره ګناهونه واخلي او جهنم ته به لاړ شي. حقیقت کې دا سړی غریب دی چې له ده نه ټوله کرنسي، له ده سره چې په قیامت کې څه چلیدل هغه هر څه دې ختم شو. نو حقوق العباد چې کوم دي، رقم الله جل شانو غفور الرحیم دی، هر قسمه ګناه معاف کولی شي، خو لیکن چې د کم تعلق د بل مسلمان سره دی، د بل بنده سره دی چې څو پورې هغه نه دی معاف کړی، لکه مثال په طور باندې غیبت دی چې څو پورې هغه کس ماته معافي نه ده کړې، دا ګناه الله تعالی نه معاف کوي، پردی حق خو نه معاف کوي. دا ډېر زیات ضروري خبره ده. ډېره زیاته مننه مفتي صاحب کورودان، اور ځکه ستاسو هم ډېره زیاته مننه. تھینک یو ویری مچ. لیدونکو دا اوس زموږ نی پروګرام انشاءالله سبا کو ژوند د خیر بیا به تاسو سره ملاقات کیږي په خیر رمضان کې 5 بجې په هم پښتو ون باندې. د الله پامان.